الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله طول صفتنا د خدای او طول صفتنا د ربوبیت او د الوهیت لله دا صرف د الله د پاره دی د دې مالک او واکمن او اختیارمن او مستحق صرف الله دی او رب العالمین الله رب العالمین دی نو اللہ تعالی د کائناتو رب دے نو د ربوبیت صفتنا ولا زکا ثابت د کائناتو بادشاہ دے نو د بادشاہ صفتنا ولا ثابت رب رابب دے رب یرب ربا فهو راب رابب تربیت تم وی پرورش تم وی او پالن تم وی الم نربک فینا ولیدا ولبست فینا من عمرک سنین الم نربک ولی مونږ ستا تربیت نو کړې ته مونږ لوی کړې نه وي دې پاللو ته پښتو کې چې ته مونږ پالل وای ولی ته مونږ نه وی پاللې چې ته ماشوم وې دارنګې په یو حدیث کې راغلی دي د قیامت په علامات چې لأن يرب الرجل جرو كلب احب الیه من ان يرب ولدا قیامت ته نږدې به بچی د پلار مور نافرمانه شي نو د یو سړي به دا ډیره خوښوي چې یاره د سپي یو کوتری مې وساتلې د دې نه بیا دا ډیر زیات خوښي چې بچی وساتم او دا یورپیان دغه دي د بچو په ځای باندې کوتري او پیشوګان ساتي زکه چې بچی نافرمانه دي نو په خپل ورته ویل دي چې په خپل باندې ته آزادي او خود مختاري او سیلف کانفیډنس په پدا ځان کې پیدا کوي خود اعتمادي په ځان کې پیدا خپل خبره کوي نو بیا چې دغه تعلیم ته نور بچو لا ورکه خوستا بچي هم بیا دي نو بیا د پیشو بچي او د سپي بچي ساتي او ار یورپی د سپو سره چې د مینه کوي دا بنیادی وجه دا د بد ورځ نه کوي وس او حدیث کې خراغلی د مخکنه لأن يرب الرجل نو رب يرب تربیت وی د فتح مکه په موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلقنا بیعت اغست او دا د زنانو نه بیعت اغستلې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تعالی کړ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناشت ډډه لګولې نو خلکو نه بیعت واست نو پدې کې هندم رااله بیا خو رضی الله تعالی عنها شو ځکه صحابیه شو هغه نقاب چولې نو چې بیعت ته اغستو نو هغه سورۃ ممتحنه هغه آیاتونه به وتوي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا او ولا يزنين ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن فبايعهن واستغفر لهن الله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د هندینه بیعت غست نو دیو ته چې وای شرک بنکه خنبکو وی زنا بنکه وی خا لا آزاد خزبم زنا کوي وی ته هم نه بکې نور خبرې پکې وی خا نه بکو
وی اولاد به نه وژنې. نو دا هنده ورته وایي دا خو ډېره داسې هوښیاره ښځه وه. نو هنده ورته وایي چې ما قتلناهم، موږ خو خپل بچي وجلي نه دي اوسه پورې، ته زما نه دا بیعت علی بچي خو موږ نه دي وجلي. ربیناهم صغارا فقتلتموهم کبارا فانتم وهم اعلم. ربیناهم صغارا، موږ خو واړه را لوی کړي پاللي مو خپل بچي، خو فقتلتموهم کبارا چې لوی شو تاسو را لمړه کړو، نو فانتم وهم اعلم، نو دا به تاسو ته پته وي هغوی ته به پته وي، موږ خو نه دي وجلي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خو باذوق انسان و. هسې خلک نومونه علي د لویو خلکو خو پیژني نه څوک. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بلې خبرې ته ذهن لاړ چې ښه لکه زموږ خو دا خیال و چې موږ ته ډېر تکلیف میلاو شوی دی د اسلام په وجه، خو موږ هم ګورې خلکو ته څه تکلیف رسولی دی او د خلکو په زړونو هم څه پولۍ ودرولې دي. نو په دې خبره باندې وخاندل، چې وی خاندل نو دومره یې وخاندل چې شاته ولوېد. نبي علیه صلات وسلام ناست، دومره یې وخاندل چې شاته ولوېد. دا ذوق و پکې، دا ذوق. او تا خو چېرته کې ایله کاسه پېژنې، تا کې دا ذوق نشته. کاسه نو کاسه هم خیر دی، ښه خبره ده، خو لږ ذوق هم په ځان کې پیدا کړي، څه ژوند څه د ژوند نه خبر شي چې ژوند څه ته وایي. مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. ځینې خلک هسې په ژوندو کې ګرځي خو هسې څه یي نو څه ذوق پکار دی. وی ربیناهم صغارا فقتلتموهم کبارا فانتم وهم اعلم، تاسو ته به پته وي هغوی ته به پته. نو دا شو تربیت. او بعض علماء وی چې دی علماء ته چې دا ربانیین وی، دا برستو راځي عالم ربانی. نو علماء ته چې ربانیین وی نو ځکه چې علماء د خلکو تربیت کوي. یو پالنه خو هغه ده چې هغه له پی ورکوي او هغه له خوراک ورکوي او هغه وینځي او پاکوي او جامې ورته بدلوي، دا میندې چې ماشومانو سره کم خدمت کوي، دا هم ډېر لوی اجر او ثواب. دا چې په دې نیت کوي چې دا به لوی شي، دا به د الله د دین خدمتګار شي، جنۍ ده او که هلک دی، دا اوس لږ اجر خو نه دی، ډېر لوی اجر. خو اهل علم چې دي نو دی بیا تربیت کوي. دویم تربیت بیا دا علما کوي چې د هغوی ذهن جوړوي، د هغوی عقیده برابروي، د هغوی اخلاق برابروي، د هغوی کردار برابروي، د هغوی نه د معاشرې کارآمد خلق جوړوي، په صحیح معنو کې تنه انسانان جوړوي. د دې وجه نه علما ورته وایي علماء ربانیین وایي، دا علما چې کوم دا کار کوي. نو عالم ربانی هغه عالم چې هغه د خلکو صحیح په اسلام د شریعت مطابق صحیح تربیت کوي، ذهن جوړوي، فکر جوړوي، اخلاق تربیت کوي. نو دا مسائل ورته ښودل او دا تعلیم ولا ورکول جوړ دغه تربیت دی. پلار او مور چې دي نو هغه جسمانی تربیت وکړي او استاد روحانی تربیت وکړي. د دې وجه نه په حدیث کې راغلی دي چې پلاران درې قسمه دي. یو خو هغه پلار دی چې ابن ولدک، چې ته پیدا یې، او دویم پلار هغه دی چې ابن علمک، چې هغه تا ته تعلیم او تربیت تعالی درک، د دین علم تا ته وښود. دا په اسکولونو او کالجونو کې خو استادي شاګردي، خو هغه داسې کاروباري غوندې تعلق وي. نو ما د یو ملګري نه تپوس وکړم، هغه د ما نه تپوس وکړم، ما ته وایي چې ته خو په مدرسو کې هم پاتې شوې او په یونیورسټو کې هم پاتې شوې، نو د دې دواړو په منځ کې څه فرق دی؟ نو ما ورته هسې خبره د ذوق اخوا بوتله، ما نور به ده سره څه سنجیده خبرې کوم. ما دا فرق دی چې په مدرسه کې استاد یي او په سکول کالج او یونیورسټۍ کې استاد پاتې کېږي. د مدرسې طالب علم داسې وایي چې فلانکی زما استاد دی، دا مې استاد دی، او په کالج او په یونیورسټۍ کې وایي دا مې استاد پاتې شوی دی. بس استادي شاګردي او تعلق به بس پاتې شو. لکه یو سړی دکاندار وایي دا زما ګاهک پاتې شوی دی، دا بینکونو والا وایي دا زما کسټمر پاتې شوی دی، دا زما کسټمر و زما ګاهک دا پاتې شوی دی. نو هغه بیا ما ته یو لطیفه وویله، ما ته ویل چې یاره د دې خبرې خو زه ګواه یم، دا دې صحیح خبره وکړه. ما څنګه؟ وایي مونږ په کالج کې وو، نو ویل ته د یو هلک د پلار سره ورانه وه،
د هلک او د پلار په منځ کې جګړه وه. نو موږ ورله تللو روغه مو له کوله. نو زمونږ یو ملګري هغه هلک ته وی هغه هلک ته هم ډېر وی چې هلکه پلار دی دی خیر دی دا دی ده وی هغه به ډېر دا پشم د خولې نه ته نو هغه ملګری ورته قار شو ورته وی چې خدای دې غرق نه کړه اخر پلار دې پاتې شوی دی دومره خو خیال کوه اخر پلار دې پاتې شوی دی نو ماینې ستاسو سره پلار هم پاتې کېږي دا چل د پلاروالي او د زویوالي نه څه تعلق دی دا پاتې کېږي. نو دلته په مدارسو کې دا تعلق روحاني او که چاله الله تعالی توفیق ورکړی او په کالج کې د چا د دین صحیح تربیت کی ولې لږ خلک دي چې هلته د دین تربیت کوي په کالج او په یونیورسټۍ کې نو د هغې هغه تعلق هم په شاګرد سره یو داسې تعلق چې هغه هم یو روحاني تعلق جوړ شي روحاني تعلق. نو دا د استادۍ او د شاګردۍ په منځ کې دا او د مدارسو کې خاص کر بیا یو داسې خوندور تعلق وي چې دا ډېر زیات د ادب او د احترام او ډېر د مینې او د عقیدت یو تعلق وي. نو دا د ابن علمکا چې تا ته تعلیم درکړو او ته په دین پوه کړې نو دا د پلار په شانته شو. یعنی احترام به کې احترام په احترام کې نور پر رشتہ کې خو نه دی. او ابن زوجک بنته دریم دی هغه دی چې هغه تعالی خپل لور درکړه په نکاح باندې نو دا شخرم گویا کې د پلار په حیث باندې په دې مغربی اصطلاح کې دیتا قانونی پلار وی قانونی پلار فادر ان لا وته وی فادر ان لا برادر ان لا او خي ته وی برادر ان لا قانونی رور دی حاجی سن ان لا قانونی بچی دی قانونی پلار دی. نو دا اصل کې شریعت طریقه ده نسخر نو دا دی رب یا ربو تربیت نو پلار حیثیت دے دا معلم عالم ربانی او دا عالم ربانی خو بنور ترجمی رشت رازی انشاءاللہ العزیز ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الكتاب و بما کنتم تدرسون. التبا پتہ لگی چی عالم ربانی دا پارا سو شرط لگی او عالم ربانی چاہتا ہوئی اسے ارسو کوئی منگ علماء حق نو پتہ لگی چی علماء حق چاہتا ہوئی او عالم ربانی دا پارا سو شرطونا قرآن و سنت. دلته خو صرف د رب د لفظ خبره کومه چې رب تربیت کوونکی ته وایي. نو الله رب العالمین رب دې د ټولو کائناتو یعنی پیدا کوي او بیا یې د تربیت یعنی د نمو د نشء و نما نشأ او نمو د پیدا کولو د لویولو د گروت چې د غټ شي د دې تمام انتظامات الله تعالی کوي. نو په دې معنی باندې ټول کائنات د دې تربیت یعنی د دې پالنه او د دې پیدا کول د الله تعالی. موږ ته خدای انسانان معلوم دي چې انسانان پیدا کړو نو پیدا کوي بیا څنګه او پالنه څنګه کوي او څنګه انتظامات ولا کړی دي هغه کته په سوچ کې نو ته په دې پوهیږي چې کدی انسان تا والا کړی وي نو د څنګه دا کړی وي څنګه به کړی. مور پلار ولا پیدا کی د مور پر وجود کې د هغه تربیت داسې تنظیم وکړي چې انسان عقل ورته حیران بیا د خلکو مینا چې ماشومینو ارسو ور سره مینا کوي په غیږ کې اخلي او ګرځي او دا د تربیت یو نظام. او د دې نه علاوه چې په کائناتو کې بیا څه پیدا کړی دي نو خو بیا ته پوهیږي په دې چې دا څنګه او تاسو وینو د انسان د جسم نه بهر نو دا ټول د انسان د تربیت او د پالنې لپاره چې د لوی شي د خپل کمال ته ورسي او چې شی درجه په درجه خپل کمال ته رسي د کمال ته ورسي میچورټي ته ورسي کی بلوغ بیا به ذمہ دار شي چې دا ټول ارث ستا په تربیت کې دا ارث شامل شوي دي. نو دې تربیت ته ربوبیت وایي. نو رب الله دی او دا انسان او دا باقی مخلوقات مربوب دي رب العالمین. او دین علاوه پر کائناتو کې صحیح خدای خبر پر اسمانونو کې او پر ازمکو کې او دنه او پر دریابونو کې او پر فضاګانو کې او دا زموږ نظام شمسی دی خدای خبر د دین اخوا چې څومره نظام شمسی جوړ شوی دی
هغه زه تاته بیان کوم. نو په دې ټولو کې بیا څومره مخلوقات دي والله تعالی اعلم. والله اعلم. د ځمکه کې هم داسې پرون مې دا المستطرف کتو نو هغې کې وی موسی علیه الصلاۃ والسلام والله اعلم چې دلیل په لحاظ سره او د سند په لحاظ سره خبره څنګه ده ځکه هغه سند نه ذکر کوي. نو کېدای شي بعضې خبرې بې سنده مې پکې چې موسی علیه الصلاۃ والسلام د الله تعالی نه تپوس وکړو چې الله تعالی تا چې د ځمکې او د اسمان ته ووایي چې ائتیا طوعا او کرها، که خوښه مې او که ناخوښه مې خوشابه جوړ شو. نو موسی علیه السلام وایي چې که د اسمان او ځمکې نه وی ویلي چې اتینا طوعا قالتا اتینا طائعین، او چې دې خبره نه وی منلي نو بیا نو الله تعالی ورته وایي چې خبره یې نه وی منلي نو د اسمانونو او د ځمکو ته نو وی تا به سره بیا څه کولی؟ نو الله تعالی ورته وی چې ما یو دابه ده هغې ته به مې ویلي وی چې دا په خوله کړه، د اسمانونو او د ځمکې دا هر څه په خوله کړه. نو موسی علیه الصلاۃ والسلام ورته وی چې دابه کوم ځای ده؟ هغه وی فی علم من علمي، ما ته معلومه ده تا ته نه ده معلومه. والله اعلم. خبرې د سند څنګه دی؟ خو به هر حال د ما د خبرې مطلب دا دی چې الله تعالی کائنات او په دې کائناتو کې د الله تعالی داسې څه دي چې د هغې نه لا انسان اډو خبر نه دی. او بیا به نفعت العرب له راشم. نفعت العرب خو تا ویلې په مدرسه کې. نو خبره خو یې ډېره غلطه کړې ده. اگر چې خلکو لیکلي، خلکو ډېرې خبرې لیکلي. مصیبت دا دی چې اول څوک علم حاصلوي نه، چې علم حاصل کړي بیا وایي په کتاب کې لیکلي دي نو بس وایي دا ټیک. نو هر کتاب خو په دې بلامبټ کې یو کس و، هغه بابا و، خدای دې وبخي، هغه به وایي هر سړی سړی نه دی، هر کتاب کتاب نه دی، او هر مولا مولا نه دی. صحیح خبره به یې کوله. کله کله دا سپین ږیرو مشرانو نه اورئ دا ډېرې د کار خبرې کوي. صحیح خبره وایي هر کتاب خو کتاب نه دی، هر کتاب دی، کتابونه خو بلا لیکلي دي. نو ته به څه وایې چې بس هلکه ما کتاب کې کتلي دي؟ نو کتاب والا خو کتاب خو یا سړی لیکل کول یا په خولې وینا کول، نو هره خبره دلیل دی. نو هر کتاب خو کتاب نه دی. ته به ګورې دا کتاب د دې قابل دی که نه دی؟ او هر سړی سړی هم نه. سړی خو هر یو وي، سړی ګرځي داسې په دوه خپې ګرځي او حاجي وایي زه سړی یم. نو هر سړی سړی دی. اکل امرئ تحسبین امرأ، د جاهلیت د زمانه یو شاعر خپلې ښځې ته وایي اکل امرئ تحسبین امرأ، ته هر سړي ته سړی وی. ونارا توقد باللیل نارا، او هر اور چې د شپې بلیږي نو ته وایې دا اور دی. د شپې به پخوا د راهبانو دا زمانه چې وه په هره خبره ډېر زیات تحقیق خو نه کېږي، ټولې خبرې خو بیا خو به هر حال دا مناره چې به یې ورته ویلې مناره، نو دا به یو دنګه ټاور به یې جوړ کړو. دا چې کوم خلک داسې وو چې په زړه کې به یې وایي چې سره نیکي کول غواړي، نو صحراګانې به وي، خلکو نه به لارې خطا کېدې. نو د دې خلکو ځینو په زړه کې دا راغله چې یاره زه به د نیکۍ داسې یو کار وکړم، درویشي به کوم او په صحرا کې به یو لوی ټاور جوړ کړم، د هغې په دې سر کې به اور بلوم د شپې. نو په دې لاره باندې قافلې ځي او صحرایي لارې خو پوره یي نه. د عربو کې خو دا طریقې اوس هم چې ته لاړ شې نو چې ته ورشې یو طرف ته به د شګو ډیری چې بیا بل ور پرې راځي ډیری به نه وي، ځکه چې هغه هوا به بل طرف ته وړی. نو خو د لارې هغه نښې خطا کېږي. نو د ده به دا مطلب و چې یاره زه به خلکو ته لار ښیم، نو خلک به راشي دلته کې دا اور به بلیږي نو په دې بر سر کې دې ته به مناره ویل. اوس یو ته موږ مناره وایو، نو مناره خو د نار نه دی که نه، مناره یعنې د نار ځای د اور ځای. نو هلته به یې اور بل کړ، نو هلته به خلک راله ویې هلکه دغه ځای کې، نو هلته به درویش ناست، نو هلته به یې څه اوبه وڅښلې، ستوان به یې ورسره څه به ورسره و. نو هغه به یې وخوړه، بیا به یې شپه وکړه ښه په قلاره، او بیا به یې ورته وایي چې کوم خوا ځې نو دا لار به یې ورته سمه کړه. دا د نیکۍ یو کار یې کړ. نو بیا ډاکوانو دا چلي زده کړو. نو هغې به هم وایي چې راشه که تودېږي، دا خو ښه طریقه ده، په قلاره به لښکار په خپله راځي. نو هغې به دا چل وکړو. نو هغې له به چې سړی ورغی نو هغه به ورته وایي چې او لار به راته وښیم، چې څه به ورسره و هغه به هم ترې واخېسته او کله به یې مړ کړه او کله به یې همداسې پرېښه. लुटेरों ने जंगल में शमा जलाई, मुसाफिर समझ कर के मंजिल यही है. बहरहाल दा पदे मौजूदा सियासतदानानो ډېر ښه فټ کېږي، خو دا خیر دی، دا تخنولې لږ پوره دي، نور به ورسره بیا ګورو. لوټیرو نه جنگل میں شمع جلائی، هر لیډر وایي د قوم د غمه مړ شوم،
د قوم دغه مدرسه شو چې بالکل داسې سورب شو چې بالکل پر املا امامتي کېږي دا د قوم دغه دومره سار به شوي ها په ملای مسله راځي او چې دا ورسره نه وي نو بس بیا خوار پړق ګرځي بیا خپل کور هم خرڅوي خیر نو دا مناره خبره د کم ځای نه کم ځای ته لاړه تربیت حاج کم ځای کې خبره وه حاجی مناره نو منارې ته خو وروستو خبره راغله که نه د هغې نه مخکې چېرته وه نفت العرب کې چل وکړه چل په څه کې و نفت العرب کې نو به هر حال نفت العرب والا یو قصه لیکلې ده موږ د دې دپاره وی چې رب العالمین عالم دا یوازې نه دی چې ستا سره دی بلکې عالم نورم دی د دې ټولو کائناتو الله تعالی رب دی پیدا کوونکی سی پیدا کړي دي نو نفت العرب والا قصه لیکلې ده وی چې سلیمان علیه الصلاة والسلام الله تعالی ته یو ځل وی چې زه ستا د مخلوق له میلمستیا ورکوم خبره باندې سوچ دی نو دا خو د سلیمان علیه السلام د شان نه ډېره زیاته لوېدلې خبره ده چې سلیمان علیه الصلاة والسلام د الله تعالی رازقیت نه پیژني چې څه وایي چې زه هم ګورې څه یم وایي هغه دغه ته چا وي یو سړي ته چا وي چې د خدای دا نوم هم ډېر خوږ دی خو ګوره دا ګوړم ځان ته څه وایي دا ګوړم ګوره ځان ته چې خدای ته خو رازق یې خو یو ځل ما ته هم پرېږده د ما حکومت دی زم نه خلکو له روزي ورکم نو دا خو د سلیمان علیه السلام د شان نه لوېدلې خبره ده په دې عقیده ونه ساتي دا بې سنده ده ځکه تا ته ما ویلي وو هغه تمهید کې مې دا ویلي وو چې اکل امرئ تحسبین امرأ هر کتاب کتاب نه دی او هر سړی سړی نه دی نو په کتاب کې چا ولیکل نو ته به په مخه وې او څه به عقیده به بیان هلته وړو ته او رد هم پرې نه دی کړی ما خو راته وویل خو زه پرې رد کوم دا د وینا نه مخکې مې پرې رد وکړو نو وی چې الله تعالی ورته وی چې زه خیر دی ورکوله نو ورکه میلمستیانو ده چې دا څومره څاروي او څه وریجې او وربشې او جوار او غنم چې څه وو دی ټول په یو صحرا کې پاخه کړو دنیا دعوت تیار نو الله پاک ته وی چې الله پاکه به ډوډۍ تیاره ده اوس چاله ورکم نو الله تعالی ورته وی د وچې په دې مخلوق له ورکې مخکې که د لندې دی وی زه دې دریاب له به مخکې ورکم نو الله تعالی د دریاب نه یو مئی ته اډر وکړو چې زه راوځه سلیمان علیه السلام میلمستیا کړې ده نو چې هغه راغی نو چې هغه سې پخ کړي نو چې دا جبه راتاو کړو دا د هغه یوان وړی شو وی سلیمان علیه السلام نور هغه وی چې دا ولا نور خلک هم ډېر شی پاتې وی دا یوان وړی شو وی دا ته چې څه کوې دا خو زما یون وړی ده نو سلیمان علیه السلام بیا وی یا الله پاکه زما توبه ده زه ډوډۍ نشم ورکولی دا خبره صحیح ده تاسو کې څوک مني نو لاس اوچت کړه دا خو د عقل نم خلاف ده او د نقل نم خلاف لا او د عقل نم خلاف ده او د نقل نم خلاف پیغمبر د الله تعالی پر رازقیت باندې دومره اعتقاد دی چې دومره پې ستا نشته او زما پې نشته پیغمبر الله تعالی ښه پېژني پیغمبران د علم په لحاظ سره ټولو نه اوچتي پرون مې همدغه مستطرف کې یو بل ټکی وکتو هغې کې وایي اخو مشهوره خبره ده خو نیمګړې غونته کې دی لیکلي دی مستطرف بل شانتې لیکلي چې خضر علیه السلام او موسی علیه السلام چې په سمندر کې روان نو مرغۍ راغله د دریاب نه په خولې کې اوبه واغستې نو بیا راغله د خضر علیه السلام په دې ورون کېناسته په دې ورون باندې کېناسته نو څه چغ چغې وکړو دا پکې وروسته د مستطرف خبره ده بیا لاړه والوته نو خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وی چې ته خبرې دې مرغۍ ما ته څه ووې وی څه خبره زه پرې نه پوهېږم وی دې مرغۍ ما ته ووې چې دا موسی علیه السلام چې په څه پوهېږي په هغې ته نه پوهېږي او په ته چې څه پوهېږي په هغې موسی علیه السلام نه پوهېږي او په زه چې په څه پوهېږم په هغې تاسو دواړه نه پوهېږئ او ما او تا چې الله تعالی چې په څه پوهېږي په هغې نه زه پوهېږم او نه پې موسی پوهېږي او نه پې خضر پوهېږي او زما او ستا او د خضر د موسی علیه السلام علم د الله تعالی د علم په مقابله کې داسې دی لکه زما په دې خوله کې د اساس کې اوبه د دې دریاب په مقابله کې دا رښتنۍ خبره خو بیا نورو خلکو هم لیکل خو دا مخکینۍ خبره بل چا هم نه نو علم ها انبیاء علم ډیر زیات دی نو چې ته په دې پوهېږې چې الله تعالی رزاق دی ان الله هو الرزاق نو ولې موسی سلیمان علیه السلام په دې نه پوهېده
نو کاړو په تاریخ کې چا لیکلي وي نو پیغمبر ته هره خبره منسوبه کوي بغیر د سوچ نه، او ماشومانو ته یې لولئ په کتابونو کې د اولې درجې او د دویمې درجې ماشومانو ته یې وی. نو دا کار ګورئ ښه نه دی، دا د پیغمبر د درجې نه ډېره لاندې خبره ده. د پیغمبرانو مقام ډېر زیات بلند. د دې خبرې نه خو د پیغمبر داسې مقام ښکاري نعوذ بالله چې بس هغه صرف یو بادشاه و، خپلې بادشاهۍ ته او خپل دولت ته ډېر زیات داسې ورته کتل چې ګورئ که نه زه هم څه کولی شم. حالانکې پیغمبران هغه خو د الله تعالی د لویۍ او د الله تعالی د عظمت او د الله تعالی د بادشاهۍ د دې زمونږ او ستاسو په نسبت باندې ډېر زیات دې خبرو ته متوجي، یو لحظه نه غافل کیږي. عصمت خو دغه ته وایي چې الله تعالی یې ساتي، الله تعالی یې بچ ساتي. نو بهرحال مطلب مې په دې کې و چې داسې مرغۍ یا داسې مایان هم شته. نو عالمین دې له روزي څوک ورکوي؟ پالل یې څوک کوي؟ دومره روزي څوک پیدا کوي؟ دومره روزي څوک پیدا کوي؟ دا الله تعالی. نو رب معنا سو پالونکی. دارنګ رب مالک ته هم وایي. رب چاته وایي؟ مالک ته. نو رب العالمین د دې ټولو کائناتو مالک الله دی. عالمین څه ته وایي؟ هر څه ته چې وایي خو د الله نه علاوه چې څه دي دا ټولو ته وایي. عالم ما سوی الله ته وایي، او جمع کیږي په اعتبار د اجناسو او د انواعو او د اصنافو سره. نو د الله نه علاوه چې څه دي د دې ټولو مالک الله دی، د هر څه مالک الله دی. انسان د خپل ځان په خپله مالک نه دی. که انسان د خپل ځان په خپله مالک وی نو خو د ده به په خپل وجود کې خپل اختیار وی، خپل اختیار یې پکې نشته. دا امانت در حقیقت مالک هر شی خداست، این امانت چند روزی نزد ماست. مونږ سره چې څه دي نو دا امانتونه دي. البته دې ته ملکیت هم وایي. دا مونږ سره چې څه دي دی خو ملکیت دی. من ملک کذا و کذا، څوک چې مالک شو نو د هغې معنا دا ده چې زه مالک یم، زه ستا په مقابله کې مالک یم. ته مالک یې نو ته زما په نسبت سره مالک یې. دا ځمکه د چا ده؟ لکه دا پوله د چا ده؟ دا پټی د چا دی؟ دا ګړی د چا ده؟ دا ټیپ د چا دی؟ دا پلانکی شی د چا؟ دا دوکان د چا دی؟ دا روپۍ د چا دي؟ نو حقیقت کې خو د الله تعالی دي. نو ته خو دا زما دي. نو وایي زما معنا ټیک ده زما دي، خو ستا په نسبت زما دي، د الله تعالی په نسبت زما نه دي. د دې چشمو نسبت چې زما او د الله تعالی په منځ کې والي نو بیا زما دي که د الله تعالی دي؟ دا یې ما له امانت راکړي، ما نه به یې تپوس کوي. په دې چې کومه پیسه لګولې ده نو د دې به تپوس کوي، د دې د استعمال به تپوس کوي. دا خو امانت دی. خو که ستا په نسبت شي نو بیا ستا نه دي، زما دي، بیا زه مالک یم. نو ته زما نه نشې اخیستی. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لا تاکلوا اموالکم. نو دا مالونه ستاسو دي. د چا په مقابله کې؟ د یو بل په مقابله کې. زید مالک دی که عمر مالک دی؟ نو زید په مقابله کې به عمر مالکی او د عمر په مقابله کې به زید مالکی. خو دا زید او عمر چې دواړه د الله تعالی سره نسبت والي نو دا دې دواړه به د هېڅ مالکان نه دي. بیا خو مالک الله دی. نو الله رب العالمین د دې ټولو کائناتو مالک دی. رب په عربی ژبه کې مالک دی. په دې فقه کې په دې بیوع او په اجاراتو کې او په مضاربت او مشارکت کې ته دا لفظ وی چې په دې مضاربت کې یو ته رب المال وی او یو ته مضارب وی. رب المال چې د چا پیسې دي او مضارب چې څوک پکې کار کوي. یو سړی عمل کوي او بل سړی پیسې، او دا دواړه په یو خبره متفقي چې هلکه ګټه به څنګه وي. نو نیم په نیمه وایي که کمه زیاته وایي هغې ستاسو. البته په مضاربت او په مشارکت کې دا یو خبره توی ده چې الربح علی ما اصطلحا، ګټه به په هغه طریقه باندې چې هغې باندې دواړه متفق شي. اول وضیعة علی قدر المالین، او چې په مشارکت کې د دواړو طرف نه مالی نو تاوان به په مال پسې ځي. ګټه به د معاهدې په بنیاد شریکوي
او تاوان کې به معاهدې له څه دخله نه وي، تاوان به د مال په سر پسې شي، ځکه تاوان سړي نه دی کړی، تاوان مال و، نو تاوان به په مال پسې، نو چې د چا مال وي نو هغه پسې به تاوان ځي. نو په مضاربت او په مضاربت کې به د مضارب په تاوان کې صحیح هیڅ به هم نه وي. په مضاربت کې که مال تاوان وکړو نو ټول تاوان به د چا وي؟ د رب المال. خبره باندې پوه نه شو. پخوا چې به دا فقهاو دا فقه به یې ویله که نه، نو په دې دغه پسې لیکل میکل به یې کول، یو ځان له دور و پخوا، دا قلمي نسخې به وي او دا کنز به یې لیکه او شرح به یې لیکلې، پلانکی په کنز کې ډېر ماهر دی، نو په دې حاشیو باندې به یې ورته شعرونه میرونه هم لیکل، سرمیر چې به یې یادو نو شعرونه به یې لیکل. ما په سرمیر په دې حاشیه څه شعرونه وې لیدلي دي، خو هغه راته نه وایم خیر دی، په سپیکر کې نه ویې لیکي. خو دا یو شعر مې په بل ځای کې چېرته لیدلی، د دې مضاربت کې لیکلی چې د مضارب خاورې په سر شوې چې راس المال د رب المال ورسېده، ګټه یې ونه کړه، نه مضارب هسې غریب صادر په اوږه کې لاړه، او هغه اصل مال چې وه د چا ورسېده، 1000 روپو کې تجارت کاوه او ګټه چې د کال تېر شو نو چې خرچه یې لرې کړه نو ګټه یې ونه کړه، نو هغه رب المال 1000 روپۍ واخېستې او مضارب ته څه میلاو شو؟ هېڅ هم میلاو نه شو، صادر یې ټک وه ولاړ، د هغه محنت ضایع شو او د پیسو ګټه ونه کړو. نو دې ته وایي رب المال، د مال مالک، د مال څه مالک. هغه حدیث کې چې راغلی دي د اصحاب الفیل هغه واقعه چې ده، نو په هغې کې چې عبدالمطلب لاړ شي هغه ابرهه له، او ابرهه ورته د تخت نه راکوز شي، وی دی ډېر وجیح انسان و، مخ ته او رنګ ته چې به یې خلکو کتل نو خلکو به زړه کې دا راتلل چې دا قابل احترام شخصیت دی، نو احترام به یې کو. نو دی ولم راکوز شو، لاندې ورسره کېناسته چې ته خو ډېر لوی سړی. نو بیا وی څنګه راغلی؟ وی زه راغلی یم، تا زما اوښان نیولي دي، زما هغه اوښان را پرېږده. نو هغه ورته وی چې وګوره ورته ته دومره لوی سړی، زه درته د تخت نه راکوز شوم او زه راغلی یم دا بیت الله روان وم او ته د دې علاقې د ټولو نه غټ سردار یې، نو د دې بیت الله او د دې کعبې پروا نه ساتې او د اوښانو پروا ساتې. نو دا د سیرت کتابونو او د تاریخ او د احادیثو کې ټولو کې دا راغلي چې عبدالمطلب ورته وی چې انا رب الابل وللبیت رب یحمیه، انا رب الابل، زه خو د اوښانو مالک یم او وللبیت رب، او د دې کورم یو مالک شته، یحمیه، دا به ساتي. نو رب چا ته وایي؟ مالک ته وایي. انا رب الابل، رب الدار د کور مالک، رب المال د مال مالک، رب الابل د اوښانو مالک. نو رب مالک ته وایي، نو الله تعالی د دې ټولو کائناتو مالک دی، مالک، دا د هغه ملکیت دی، د بل چا ملکیت نشته، ټول چې څه دي د الله دی. ځکه چې انسان هم خلیفه دی، اختیارات هم د الله تعالی دی په اصل کې، دا اختیارات چې انسان ته حواله کړي دا هم د ملکیت نه دی، ملکیت نه دی. ځکه خو به دې تپوس کوي که نه چې تا بې ځایه ولې استعمالول؟ خلیفه خو دغه ته وایي چې اختیار یې وله ورکړی دی، د اختیار به درنه زه تپوس کوم، نو د څنګه استعمالی؟ نو دا شو رب مالک. او د دې لپاره بې شمېره نور هم دلایل دي. درېمه معنا د رب چې دا هغه بادشاه او ملک دی، بادشاه او ملک. خو دا خبره د بعضې خسانو پرې مزغو کې نه راځي، نو دې باندې به لږ وضاحت کوو چې رب بادشاه ته وایي، رب ملک ته وایي. د عربی ژبې د ټولو نه بنیادي قاعده خو دا ده چې د جاهلیت د زمانې یو قول به پکې پیش کوي چې رب، چې دا لفظ په دې معنا کې اهل جاهلیت هم استعمال کړی دی. دلته د تفسیر قرطبي کې مې یو ټکی ولیدو، نو زما ذهن کې دا خبره راغله چې اصل چې د دې نه څو غلط، د کتاب هم پېژندل، خو اصل د خلکو په ذهن کې د بله څه غلط فهمي راشي.
دا حقیقت کې دی د دې دپاره بطور دلیل پیش کوي چې د رب معنا ملک دی. نو دلته دی وایي چې وقد قالوه فی الجاهلیة للملک. د اسلام د راتلو نه او د نبی علیه الصلاة والسلام د پیغمبر کېدو نه مخکې به اهل جاهلیت رب معنا رب دا لفظ به د چا لپاره استعمالو؟ د ملک او د بادشاه لپاره به استعمالو. حارث ابن حلزة دی وی وهو الرب والشهید على یوم الحیارین والبلاء بلاء. وهو الرب یعنی الملک، رب بادشاہ تا وی. رب چاہتا وی؟ بادشاہ تا. پر لغت کی بات پخوا په زمانہ کې د عربی یو قاعده به لکه مثلا د خار حکمران او بات میر تبوی رب البلد. میر چې ورته موږ وایو میر یا د ډسټرکټ کونسل چیرمین او دا د ټاون چیرمین چې ورته موږ وایو یا د کراچۍ میر. یو غټ ټاون دی، یو غټ ښار دی او د هغې انتظامي غوندې او د دې لارو د کلو کوڅو د صفایۍ او د ټکسونو مکسونو او د ټریفک او د دې قسمه څیزونو ذمه داري د هغه ده. ترقیات به کوي او لارې به پخوي او صفایي به کوي او دا به. نو د هغې نظام چلونکی چې د هغې کم سردار دی او کم چیرمین دی او کم، نو هغه ته څه وایي؟ رب البلد. نو هغه نه مالک او نه څه، خو هغه څه حکمران، حکومت پې کوي. رب البلد. په عراق کې چې کوم ځای کې ابراهیم علیه الصلاة والسلام پیدا شوی و په اور ښار کې، نو هلته یو بوت و هغې ته به ننار وی. ننار. او هغې ننار ته به خلکو رب البلد هم وی. رب البلد وی. د ده خوښه ده حکومت، دا ښار خو د ده دی. لکه نن سبا چې زمونږ دا بریلیان صاحبان دی لاہور ته وی داتا کی نگری، داتا کی نگری میں رہنے والو. مونږ هلته به ترجمه کوله سن 80 81 82 کې مولانا صاحب مرحوم به ترجمه کوله. نو بله دا منصوره کې به دا بله چت په سر باندې به ودو ووړی او ګرمي وه. نو هغه پېشمني له چې به یې راپاسو نو هلته نږدې چېرته د بریلیانو یو جومات و. هغه اواز د دې بلا زامنو اوازونه ډېر مزېدار، اوازونه ډېر ښایسته. نو هغه به چې پېشمني له به خلک راپاسو نو لاهور ته داتا کی نگری وی. داتا کی نگری میں رہنے والو اٹھو سحری کا وقت ہو چکا. اور بے پس شعر شروع. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. داسې یو شی به وي ډېر خوندور به وي. موږ یې ټک ته کتل، موږ یې پې نور څه وایو. یو سړي وي ګازره خوړه وه، بل ورته وایي چې څه خوند پکې شته که نشته. وایي خوند باندې په تندر لګوه، دا ټک یې خوند کوي. چې داسې پرې غاښ رانیمه که یو ټک وکړي نو بس د هغې اوازونه خو خواږه. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. یہ دربار محبت ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے، ارے نادان یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. اسے بے پسی اگدوے سر. نو داتا کی نگری، دا جی دا داتا ملکیت دے، دا داغا نگری، دا داغا کلے دے. نو دا خدا آغا کلے نا دے، کلی خدا اللہ تعالیٰ دی تو. او داتا ہوتا تسلوے، داتا خو دا مانا پا لحاظ سر صرف دا اللہ تعالیٰ دا پارا دے زکا داتا آغا چاہتا ہوئی چی ارس غواری سوکت سغواری نو آغا ورکی، او چی کلیت غواری نو آغا ورکی، او چی سمرت غواری نو ورکی. نو دا سی مخلوق کی سوکشتا چی ستی غواری نو طالب در کی. یو بادشاہ عالم توی سلیمان ابن عبدالملک و آغا غالباً آغا تابعی سنم دے اسرائیل شو. نو هغه ته یې څه غواړې؟ نو هغه ته یې مغفرت غواړم، جنت غواړم. بې دا خو زما سره نه وي چې نه دی نو زه تا نه اړوس نه غواړم. نشي زما یو حاجت. ابو حازم رحمه الله، ابو حازم تابعي، ابو حازم ته سلیمان ابن عبدالملک ملاقات اوږده قصه ده رستو به راشي. نو ورته یې څه غواړې؟ وایي یاره جي د دوزخ نه مې بچ کړه او جنت ته مې بوځه.
وی هذا لیس الی، وی دا خو زما کار دی، ستا نه دی، زه نه ډوسه غواړم، ته بیا تا سره څه شي. نو داتا الله دی د معنا په لحاظ. او دی سید علی حجویری رحمه الله ته داتا وی، داتا دربار. الته وی چې څه غواړې نه ملاویږي، څه غواړې څه ملاوي. نو بهر حال دا د الله تعالی رب البلد خبره مې کوله، رب ملک ته وی. او په عربی ژبه کې وی ورته په حوازن او بنو ثقیف باندې چې کله جګړه وه او د فتح مکې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم الته ته، نو صفوان ابن امیہ اگر چې لا مسلمان شوی نه و، خو دوم زغرې او تورې وتړلې وې زمزمه. نو ځینې روایاتو کې راځي مکه کې چې تا تپوس وکړو، او ځینې روایاتو کې راځي چې هلته ته ابو سفیان تپوس وکړو چې دا ته څه کوې، ته خو مسلمان نه او په دې محمد صلی الله علیه وسلم د ایمان نشته، او دی خو د مشرکینو خلاف جنګیږي، او ته خو د هغې عقیدې سړی، نو ته د خپلې عقیدې خلاف د ده سره ملګرتیا کې. نو دا قول د ده په لسان العرب کې نقل شوی دی او سیرت ابن اسحاق کې او په نورو کتابونو کې. نو دی ولی یو جواب ورکوي، څوک؟ صفوان ابن امیہ وی لأن یربنی رجل من قریش احب الی من ان یربنی رجل من ثقیف. دا د عربی ژبه مشهوره خبره وه، خو چا به په یو سیاق و سباق کې ویل او چا به په بل سیاق. دا مشهوره خبره وه، لأن یربنی فلان خیر من ان یربنی فلان. لأن یربنی چې زما مالک او بادشاہ شي رجل من قریش، یو سړی د قریشو نه، دا محمد صلی الله علیه وسلم. نو احب الی یا خیر، دا مالا غوره ده من ان یربنی رجل من ثقیف، چې د بنو ثقیف سړی را باندې بادشاہ شي. دا جنگ د حوازن او د طائف دا جنگ دا چې محمد صلی الله علیه وسلم وګټي، نو په دې مکه په دې خواوشا باندې به د چا حکومت مضبوط شي؟ د محمد صلی الله علیه وسلم. نو دی به زما بادشاهي، نو خیر دی قریشي خو دی کړ. او که دا جنگ محمد صلی الله علیه وسلم وبیلی او دا ثقیفیان یې وګټي، نو بیا به په دې مکې خواوشا باندې د چا حکومتي؟ بیا به د ثقیفیانو حکومتي. نو زما دپاره قوم پرستی خو پکې وه، قبایل پرستی خو پکې وه، دا تعصب جاهلي خو پکې و. نو وی خیر دی که محمد صلی الله علیه وسلم سره مې په عقیده کې اختلاف دی، خو قریشي خو دی. نو چې قریشي د ما بادشاهي، نو دا راله ښه ده د دې نه چې غیر قریشي مې څه بادشاهي. لأن یربني رجل من قریش، لأن یربني څه معنی؟ چې مالکی بادشاہ مې بادشاہ. قرآن مجید کې په سورہ یوسف کې هم دا رب دے بادشاہ ته ویلې شوی دی. ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. یوسف علیہ السلام لجه جیل لراغ نو سیوی وط یوسف علیہ السلام توی ارجع الى ربك ورش خپل بادشاہ لدی فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. تپوس ته وکا چې اخذ جلاسونه پرې کول دا څه قصه وه، پته ولګي چې ګناهګار څوک، غلطي د چاو. دارنګې د دې نه مخکې ورته وایي وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. هغه کس ته یې وویل چې د ده دا ګمان و چې دی به بچ کي، چې اذکرني عند ربک، د خپل بادشاه په مخ کې زما تذکره وکړه چې داسې یو بې ګناه سړی په جیل کې پروت. نو فانساه الشیطان ذکر ربه، نو د هغه سړي نه شیطان هیر که ذکر د یوسف علیہ السلام د خپل بادشاہ په مخ کې. دا معنا ده فانساه الشیطان، نو د هغې ساقي نه شیطان هیر که څه ذکر ربه، یعنی ذکر یوسف عند ربه،
ذکر د چا د یوسف علیہ السلام په مخ کې د چا د دغه خپل بادشاہ. نو فلبث فی السجن بضع سنین، یوسف علیہ السلام په جیل کې نور کلونه تیر کړل. نو رب چاته وایي بادشاہ ته وایي، رب چاته وایي بادشاہ. اوس ته په دې خبره پوهېږي چې رب بادشاہ ته وایي، نو په هغه آیاتونو باندې هغه سړی نه پوهېږي چې په دې معنا نه پوهېږي چې رب بادشاہ ته وایي. کومو آیاتونو؟ لکه دې آیاتونو ته سوچ کوه. سورہ المومنون کې المومن کې سورہ المومن سورہ غافر چې وته وایي، هلته چې د فرعون په دربار کې د یوسف د موسی علیه السلام د مرګ خبره کېږي، نو څنګه کېږي؟ وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه. قرآن زده کول غواړي او چې دا اصطلاحات او دا خبرې دې نه زده کړي نو قرآن نشي زده کولی. او خلکو هسې قرآن واړه راواړه او ټول عمر یې پکې تېر کړ خو په هېڅ پوه نه شو. شریف مولوي صاحب د خدای پاک وبخښي وی به تېرېږي او یېرېږي او د سیند په شان بهېږي او په ټکي نه پوهېږي. نو دې باندې به ځان پوهې وی ذروني اقتل موسى وليدع ربه، پرې مې دی دا موسی وجنم او دی د خپل رب ته آواز وکړي. ما خو رب نه مني او بل رب مني، نو وی چې ما نه مني نو خپل رب ته دی آواز وکړي. انی اخاف ان یبدل دینکم، زه یریږم چې دی به ستاسو دین بدل کړي. او دا غریب دین دغه منځونه او روجو ته وایي. ولې د فرعون سره داسې دین و چې څه منځونه او روجو پکې نه جي دین نظام ته وایي. دا خو چې د دین تشریح راځي بیا به وایي. نه دین وپېژنده، نه رب وپېژنده، نه الہ وپېژنده، نه عبادت وپېژنده. مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ رسالہ لیکلې وه قرآن کی 4 بنیادی اصطلاح ہے. 4 خبرې پکې وي: الہ، رب، عبادت او دین. دا مقدمه ده د قرآن د تفسیر. او دا علمی کتابونه دي، علمی کتابونه. تفہیم القرآن، سنت کی آئینی حیثیت، او دا اسلامی عبادات پر تحقیقی نظر، دا الہ، رب، عبادت اور دین، الجہاد فی الاسلام، پردہ، حقوق الزوجین. مولانا یوازې سیاسي کتابونه نه دي لیکلي، د دین په اړه په موضوع پهلو باندې او چې نه پوهېږې نو هسې به ځان سره دشمني کوې، نو زه ګرځه د ځان سره دشمني به کوې. او دا ځینې استادان یې داسې چې پټ پټ د مولانا کتابونه ګوري. ما ته داسې هم پته ده چې قایې ورته بدلې کړي چې شاګردان یې پوه نه شي، شاګردان پې پوه نه شي. کله یې په ترخ کې ګرځوي ځکه چې ورته پته وي. مفتی سید سیاح الدین کاکا خیل دی اللہ تعالی وبخي، تفہیم القرآن کې په سن 83 کې یو ځل راغلی و. نو قدرتی ما سره به څه مینه وه، الله دې ورله ډېر لوی اجر ورکړي، الله دې وبخي. نو ما به ورسره کله کله داسې خبرې هم کول. یو ځل یې ما ته لاهور کې میلاو شو، نو ما ته یې سن بحث شي یو ملګري څه خبره کوله، وی فلان کې ځای کې دوره کومه خو په حدیثو نه پوهېږي، وی په حدیثو نه پوهېږي. وی زم مولانا غور رحمان صاحب له چې د هغه نه دوره وکړه. نو دا خبره د مفتي صاحب په مخ کې وکړه. نو مفتي صاحب ماله داسې ډب راکړ، وی ستاسو دماغ گور رحمان خراب کړي دي، گور رحمان مولانا ستاسو دماغ خراب کړي دي، نو د بل چا درسونه دله خوند نه درکوي. نو ما وی ورګه د سره وشټوقه کوم، ما یاره جي د مولانا گور رحمان دماغ خو تاسو خراب کړي دي. نو وی خندل ډېر زیات، لکه په دې معنی ما د دې خبره چې د مولانا گور رحمان تربیت خو تا کړی دی، نو په دې خوشحاله شو، وی خند ډېر زیات وخند. مفتی سیاح الدین ډېر لوی سړی و، ډېر لوی سړی. دارالعلوم دیوبند کې چې کومې نمبر یې دا اخیستی وي نو دومره هېچا نه وي اخیستی. دارالعلوم دیوبند پې فخر کو. او بیا په دې باندې حیران به شئ چې هغه مولانا محمد چراغ دا چې دې خوا راله د مولانا مودودي خوا راله، نو دا خلک خفه شو، دا زمونږ نه بل چا له لاړه. او زه په دې حیران یم. مفتی سیاح الدین صاحب چې وفات شو نو یو مولا په مضمون لیکلی و، نو پای کې دا شعر لیکلی: وکنت امرأ منا خلقت لغیرنا حیاتک لا نفع وموتک فاجع
وی ته زمونږ سړی وې خو د بل چې زمونږ د غیرو دپاره پیدا وي او د ژوند هېڅ پیدا نه وه خو مرګ د ډېر زیات دردناک دی نو دا یې د بېوقفتوب انتها وه دا یې د بېعقلۍ او د بېدینۍ انتها وه هر څومره لوی مولا چې و خلقت لغیرنا ولې مونږ غیر و ولې مولانا مودودي د مسلمانانو نه څه غیر و که دیوبندیت د بریلیت نه غیر نو په دغه کې یو شی هم نه منم خو په اسلام کې ته څنګه غیر و خلقت او حیاتک لا نفع د ژوند فایده دې نه وه نو ته د مولانا سید سیاح الدین کاکا خیل د ژوند خدمات نه چې د جماعت اسلامي له خدمتونه کړي وو که اسلام له خدمتونه کړي نو دا خو بیا پړندو سترګو لګیا دی چې پړندو سترګو لګیا دی نو د ده سره به څه کوي حیاتو که خیر پخس سیګه دا د دې هغه چوچن د کماچو هم رړی دی دا د دې بلکل د یاره که پسې نور اخوا سوی منه بیا به وی چې غیر پارلیماني الفاظ دا د علم دی چې ستا د ډلې نه دا ستا دی او چې ستا د ډلې نه نو دا غیر نه دی نو دی غیریت او دی عینیت خو ته غرق کړې که نه دی غیریت خو غرق کړې چې خپلو ته غیر وې خلقت لغیرنا نو بهرحال هغه مفتی سیاح الدین کاکا خیل خبره مې څه کوله خدای خبره نو هغه دا په تفهیم کې یو خبره وی چې یو مولوي صاحب و نو په سود خلاف تقریر وکړو نوم یې راته وانغه ما ته تا ته نوم نه علم ته بیا خلکو ته وی ما ورته ډېر وی مننه مو وویل وی نه ویم مې ځم نو وی چې هغه مولوي صاحب تقریر کاوه د سود خلاف زبردست یو مضمون وی لیکلی و په یو اسلامي نظریاتي کونسل کې وی چې زه ما یې دا تقریر او دا واوره وی زما خو عقل چې دا سړی خو د مولانا مودودي مخالف دی او خبرې خو د مولانا مودودي کوي وی زه وله بیا خواله ورغلم ما ورته وی چې یاره مولانا محترمه تا خو نن حد وکړو بلکل داسې تقریر او داسې درس او داسې بیان او داسې مقاله د نن پیش کړې زما خو او ما چې بعینه دا مقاله خو د مولانا مودودي کتاب خو ما ته پته ده دا خو ستاسو څه ویل دا خو بلکل د مولانا مودودي خبرې وي خو دا خو ما ته پته ده ته مولانا مودودي نه منې نو چې دا خبره تا د کوم ځای نه زده کړې دي مې راته ویل چې د مودودي نه مې نه دي زده کړي دا زما د خپلو دماغو پیداوار دی دا زما خپل ذهن پیداوار وی ما وی چې یاره جی حیران په دې چې بلکل دلایل مغه دي ترتیب مغه دی ټول فکر مغه دی نو دا څنګه داسې کیدی شي چې بلکل د مولانا مودودي او ستا د ذهن هغه تخلیق دا بلکل یو شانتي شي وی راته وی چې دا توافق دی اتفاقیات داسې کېږي وی ما غلی شم ما چې زه اوس دومره ملا دی نو دروغ خو نه وی کېږي منو وی بل ګڼ کسان ولاړو داسې په دې کې ناڅاپه د ده په دې خپه باندې چې ته میږي چک ولګو که سیچل به شوی خپې خارختې ده وی چې داسې د ځمکې ته ښکته شو نو د دې ترخ نه کتاب ولوېد وی د ترخ نه چې کتاب ولوېد وی ما پې سیده حمله کړه وی زه خو سیده کتاب مې راواخلو چې مې وکتو نو هغه د مولانا مودودي کتاب سودو وی ما چې مولانا داسې دي مونږ خو کتابونه ګورو خو په ترخ کې ټول عمر نه ګرځو او تا خو د مولانا کتاب په ترخ کې نیولی نو تا خو وی چې دا توافق دی او دا زما د ذهن پیداوار دی دا د مولانا مودودي کتاب څه کوي په ترخ کې دی وی راته وی چې مفتی صاحب صفا خبره دا ده چې څه مو زده کړي د مولانا مودودي نه مو زده کړي دی خدای م شرموي ځکه چې اعتراف یې نه کوو نو دا ستا په مخ کې په رڼا ورځ وشرمېدم دا خدای راله سزا راکړه او صفا خبره دا ده چې د مولانا مودودي نه زده نه کړو نو د چا په مخ کې لفظ نه شو ویلی نو ما چې دومره زیاتی دی که وایي چې بد دا خو زموږ د اکابرینو داسې طریقه را روانه ده د اکابرینو نه طریقه داسې را روانه ونزیمهم وبهم عرفنا فضله وبضدها تتبین الاشیاء څه خبره پکې راغله او بیا وایي خلقت لغیرنا ټوله شپه لګیا اوسه د مولانا کتاب او شاګردانو ته وایي ګورې ګوتې ورنه وړئ شاګردانو ته وایي ګوتې ورنه وړئ او شاګردان غریب ټول عمر په دې اخته کړي چې ګوتې ورنه وړئ او په خپل ځان له ګوري د ځینو خلکو د خپل موریدان دي او که مریدان یې دا ټوله شپه په ژړا مړه کړه او په خپله چرګانو ته خپې راتاو کړي پوهېږې په خبره باندې زبردسته خوراکونه کوي او هغې ته وایي ګوره وږې شپې کوئ ټوله شپه ژاړئ نه په ژړا اخته کړي او دې خوا ځان له چرګان او ګډان
کنه کوي خبره نو دا احلوا قومهم دار البوار جهنم احلوا قومهم دار البوار نو چې په خپل کوم شی نو هغه وایي کنه خلکو ولې د اعتراف ته وکي د چا د عظمت اعتراف چې وکي نو څه به نه کم شي نو اعتراف نه کوي او دا یو نه ډیر شی بهر حال رب د رب خبره مې کوله سیوی فرعون وی ذرونی اقتل موسی ولیدعو ربه ورب د نه دی پیژندلی رب پیژن وی زه دی وجنم او دی د خپل رب ته آواز وکړي انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد نو ګوره هلته رجل مؤمن را پاسېده د فرعون په دربار کې څوک را پاسېده رجل مؤمن وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وګوره خبره په دې رب په پیژندو کې فرعون هم وایي چې وليدعو ربه د ما رب نه مني بل څوک رب مني نو پرېږده زه د رب ګورم چې د خپل رب ته آواز او الته د رجل مؤمن هم دقه یوه خبره کوي وایي اتقتلون رجلا تاسو یو سړی وژنئ په دې ګناه چې ان یقول ربي الله چې هغه وایي زما رب الله دی دا دغه ګناه ده وقد جاءکم بالبینات من ربکم او د خپل رب د طرف نه او ستاسو د رب د طرف نه د دلایل راوړي دي هغه رب یوازې د ده نه دی ستاسو هم دی وان یک کاذبا فعلیه کذبه که دروغ وایي نو ګناه یې په خپل سر دی وان یک صادقا یصبکم بعض الذي یعدکم او که رښتیا یي او مصیبت درته ورسېږي نو بیا نو دی وایي زما رب الله دی نو چې څوک وایي زما رب الله دی نو خلک یې وجني خلک یې د کوره وباسي ګورئ که نه قرآن مجید کې سورت حج کې الله تعالی وایي الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله دا صحابه ولې د مکې معظمې نه ویستې شو اخرجوا من ديارهم د کورونو نه ویستلی شوي دي بغیر حق په ناحقه په ناحقه څه ګناه الا ان يقولوا ربنا الله دغه ګناه و چې زمونږ رب الله دی نو د فرعون په دربار کې چې څوک وایي زما رب الله دی نو د هغه د مرګ فیصله کېږي او د مکې خلک چې څوک وایي زمونږ رب الله دی نو هغه څه کوي وباسي د کلي نه وباسي او په دې مکه معظمه کې یو ځلې عتبه دا نضر ابن حارث او عقبه بن ابي معيط عقبه بن ابي معيط ملعون لګېدلی او د نبي علیه السلام د مرې ته صادر واچو او دا صادر یې داسې تاوو تاوو تاووي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ساه یې بنده کړه سترګې ولره سرې راویستې داسې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغی او د عقبه له دکړه ورکړه او دا لفظ وی اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله دا سړی په دې ګناه وژنئ چې دی وایي زما رب الله دی نو نبی علیہ السلام یې پرېښودو په حضرت ابوبکر صدیق را باندې او دومره یې ووهه چې بېهوشه شو او کور کې چې په هوش کې اول راغی نو تپوس یې کو وی محمد صلی الله علیه وسلم څنګه دی وی ربي الله زما رب څه دی الله خو بل طرف ته چې موږ سوچ کوو نو ډېر خلک الله ته رب وایي د ډېرو خلکو نه چې تپوس وکړي چې رب څوک دی وایي الله قل من رب السماوات والارض قل الله د اسمانونو ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ګوره د رب درې معنی تا ته ما وکړي پیدا کوونکې او پالونکې او دویمه معنا څه مالک او درېیمه معنا څه حاکم بادشاه دا اولنۍ دوه معنی دا ټولې رب په معنا د خالق منی
چې من رب السماوات والارض نو دی به وایي فسيقولون لله. که د مالکیت خبره وای نو ځان د سره مني من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه نو فسيقولون لله. د اسمانونو د ځمکو ملکوت السماوات د چا ده؟ وی د الله ده. من خلق السماوات والارض ناغیب وی الله. ګوره که د دې رب دا درې معنی جدا جدا کې دا یو معنا چې د خالقیت ده دا جدا کې او تپوسو کې نو لوی نه لوی مشرک به ته دا وایي چې الله خالق الله. که د دې تپوسو کې چې په اسمانونو کې د چا بادشاهي چلیږي وایي به د الله. خو چې دا تپوسو کې چې خبره به د چا منلی کېږي نو وایي نه دا نشو منلی. نو ځکه خو الله تعالی چې وایي الا له الخلق والامر نو یو معنا یې دا ده. یو معنا مخکې ما بله کړې وه چې خالق الله دی نو بیا به حاکم هم الله وي. ځکه الله تعالی دا په دلیل کې پیش کوي چې ته د الله تعالی خالقیت منې نو بیا حاکمیت ولې نه منې. نو د مکې مشرکان خو پرېږده ابلیس الله ته رب نه وایي. وختي مې راته ګردانو نه کړه رب بما اغویتنی رب انذرنی ربي انذرني. او چې من رب السماوات والارض من خلق السماوات والارض من بيده ملكوت كل شيء من يملك السمع والابصار والافئده فسيقولون الله. نو بیا دا څه چللی چې یو طرف ته شیطان په خپلم الله ته رب وایي او د مکې خلک هم الله ته رب وایي. خو چې محمد صلی الله علیه وسلم الله ته رب وایي نو بیا یې وژني او چې صحابه الله ته رب وایي نو بیا یې وژني او د کلي نه یې وباسي. او چې د فرعون په دربار کې د موسی علیه السلام د قتل په دې عنوان باندې فیصله کېږي چې دی وایي زما رب الله دی. نو دا څه چل دی په دې رب کې؟ دا څه چې یو ته رب وایي نو خیریت دی او چې بلو ته رب وایي نو بیا ګناه ده. پته ولګېده چې دا د رب په معنا کې چل دی. څوک رب په یو معنا وایي او څوک رب په بله معنا وایي. پته لګي زمونږ خو الفاظ دي او معنی نشته. الفاظ دي معنی نشته. زمونږ خو الفاظ مونږ الله اکبر وایو په چا ډوبد نه لګي چې څوک د الله لوی نه مني هم کله کله الله اکبر وایي که نه وایي. بانګ او اقامت کوي که نه کوي؟ بانګ او اقامت کله کله او الله اکبر هغه څوک هم وایي چې نه د الله تعالی توحید مني او نه لوی مني وایي نو د هغه پیسه وایي چې پړ پړې کول نه د چا پیسه څوک یې مني وایي. مولوي صاحب ته چې وایي که نه وایي چې پړ پړې کول څوک یې مني. نو دیم د الله تعالی په باره کې وایي الله اکبر. آیاتونه هم وایي. د دې وجې نه خلک ورته څه نه وایي. خلک ورته څه نه وایي. پخوا به څه خبرې وي د افغانستان په د جهاد په زمانه کې نو خلک هلته تلي وو نو مجاهدین خو به یې وجل نو نورو خلکو وی چې مونږ هلته تلي وو مونږ خو الله اکبر وی مونږ چا نه وجلو. نو ما وی اصل کې خبره دا ده چې یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. دې کې فرق دی. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. نو دا کې بس چلی نو که نه پوهېږئ په خبره جلال آباد ټیپرو باندې پوهېږئ نه پوهېږئ. دې موی زم الله اکبر ویم او هغه وایي دا موی مال ته مونځ کوم ما ته څه نه وي. نو هغه چا ته څه وایي چې څوک ته څه وایي نو هغه ته څه وایي چې څوک ته څه نه وایي نو هغه ته څه نه وایي. هغه غواړي چې ما ته هم څه مه وایي او زه به تا ته څه نه وایم. هغه څه نه وایي چې ته ما ته څه مه وایي زه به تا ته څه نه وایم. ودوا لو تدهنوا فیدهنون ودوا لو تدهنوا فیدهنون. دا هغوی خو ارمان دی. په دې ارمان خو مړه شو چې صاحب ته لږه ګزاره وکړه زه خو څه نه وایم. اوس دا ما ته زه صفا خبره کوم ته د دنیا د حالاتو نه ځان نه خبره که خبره نو څنګه چل بی د چا پوهه نه تپوس وکړه. فاسأل به خبیرا فاسأل به
خبیر چا پوه نه تاسو کنه زه په دې نقطه نن پوه ما او زه کم از کم 15 کال نه په دې نقطه پوه شوم چې کله دا نقطه راغله نو زه په پوه شوم چې دنیا دا وایي چې لو تدهنوا فيدهنون او تاسو د مولانا مودودی نه قلار شه او دا راته ما وایي چې دا مولانا مودودی د اسلام کوم مفهوم بیانې دا ټیک دی نو زه هم د سنیم چې پیغمبر دی ولې په مولانا مودودی باندې ایمان راوړل پکې شرط دی نه جی شرط خو نه دی خو زه اسلام وایم دغه ته چې دا مولانا مودودی څه ویلي دي دلیل د مولانا مودودی خله نه ده د مولانا مودودی کتاب دلیل نه دی و چې کوم دلایل د قرآن او د سنت نه پیش شوي دي نو په هغې زما اطمینان دی چې اسلام هم دا ده چې ما د رب وایم نو ما پکې د مولانا مودودي حواله ورکړه چې مولانا مودودي وایي چې رب باچا ته وایي ما تا د مولانا مودودي حواله درکړه که د عربۍ ژبې حوالې مې درکړې او د قرآن حواله مې درکړه مولانا مودودي خو دلیل نه دی خو خبره دا ده چې هغې په دې ته دې نقطې له رارسېد بلکل د کوی سر له راغلي دي او ته به برید ته وایې چې دا ما نه ما دا نه تا او نه ما دا پر اسلام کې خپل رښتینولي ده دا پر قرآن کې خپل یو حقانیت دی برمنګم کې یو سړی مسلمان شوی او انګریز خلک ترې راتاو شو ما ته خو چا قصه وکړه حالانکې په دغه برمنګم کې زه اوسېدم نو ما ته چا قصه وکړه سلته سړی مسلمان شوی دا خلک مسلمانان ترې راتاو شو ورته وایي چې ته د چا نه متاثر شوې ته د چا نه متاثر شوې دا یې دا خیال چې ما به یاد کړي ځان به یادوي یو پکې هلته و ما ته یې ویې وګوره په ما کې څه کمی دی دومره ږیره ورسوي په ما کې د اسلام مطابق څه کمی دی ما ملګري ته ویل چې زه ته په ما کې څه کمی وګوره په اسلام سب معیار یم سب معیار یم ځان دې نه سب معیار جنتي ما بالکل داسې په دې لاره چې ځي نو داسې دې خلکو ته ګوري دا دوزخیان او موږ داسې جنتیان کېږو جنتیان روان دي پوهېږې په پښتو باندې که نه زه وایم دا د چا پنسې خو ښکته په کار نه دي د پړکي نه ګناه ده که 20 تعبیرونه وله وکړم بس ګناه ده بس تعبیرونه په ځای پرېږده تکبر ځان لم ګناه ده او پنسې ځان له ګناه ده خو زه وایم چې زما خیال دا دی چې دا پنسې په ځان پسې راکاږي که نه په ده کې به دومره نشه نه وي لکه دا چې اوچتې کړي او دا د ده په دماغو کې چې کوم جنتي توب وي چې دی وایي زه به د جنت په دې منځ کې روان یم نو دا اوچتې که خو اسې نه چې د دماغو کې دا را پیدا نه شي چې جوړ جنت ته ورسېدم داسې ووایه چې په شریعت مې عمل وکړو عمل به هم کوې بیا به د قبلېدو دپاره دعا هم کوې ته چې پنسي اوچته کړې نو د ابراهیم علیه السلام نه به غټ کار وکړې چې هغه کعبه جوړوله دا د هغې نه غټ کار دی او هغه چې کعبه جوړوي نو څه وایي ربنا تقبل منا نو یوازې نیک عمل نه دی د هغې د قبلېدو خبره هم ده بس چې تا وکړو نو قبول شو چې بټن دی وواله نو بس کال ملاو شو داسې نه کېږي نو تقبل منا نیک عمل کوه خو هسې نه چې دومره دې نشه کي پوهېږې په خبره باندې چې بیا راته خلک دوزخیان ښکاري او ځان ته د جنتي ښکاري نه جي دومره نشه به نه پیدا کوې په ځان کې خوف او رجا به دواړه ساتي یره به ساتي چې یره د نه ورکه شوه نو لاړې بیا فلا یأمن مکر الله الا القوم خاسرون او چې تمه دې نه ساتله نو بیا هم لاړې آخره وخته پورې به د خوف او د رجا د تمې او د امید په دې منځ کې به اوسېږي الذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة نو بهرحال زه وایم دې ته رسېدلې ده خبره چې هغې وایي چې یاره بس ودو لو تدهنو فیدهنون تاسو لږ ونې ګزاره وکړئ د اسلام هم منو د هر څه منو خو لږه ګزاره تاسو وکړئ وایي نه نه ګزاره نه کېږي که زما پټی دې ګیر کړی نو دا ټول واله پوهېږې په خبره باندې او چې څه وایي دا وایي خو په اسلام ګزارم دا خو زما نه دی که نه زه مالک خو نه یم د اسلام زه خو ځان له بنده یم نو که زه اړو تا ته ووایم چې دا اسلام دی نو به اسلامي نو ته دومره نه پوهېږې چې جعلي شی دی یعنې دې خلکو کې ځینې دا قمقلتوب مي و یاره جي ته فتوا ورکړه نو وایي که اړو زه فتوا تاله ورم کړم خو چې حقیقت کې هغه شی حرامي او نو زما په فتوا باندې تاله جایز کېږي نو دا خو ته ځان له دوکه ورکوې د دې خو دا مطلب دی ته ما ته وایې چې ما له جعلي شی نو ته دومره نه پوهېږې چې وایي چې ما له شی جعلي راکړه خیر جعلي شی راغله نو جعلي او بناوټي او ملاوټي شی څوکلي نو بهرحال اوس دا څه وجه ده آخر نو دا دغه وجه چې رب دا لفظ خو یو دی
خو چې د فرعون په دربار کې موسی علیه السلام وی نو معنی دا درې واړه وی. نو فرعون وی چې دا ډېر خطرناک سړی دی. ګوره دا ډېر خطرناک سړی. انی اخاف ان یبدل دینکم، دا د ټول نظام په بدلولو پسې مټې رانغښتې دي. دا یوازې په منځونو او په روژو باندې نه صبرېږي، دا یوازې په تسبیحو او په تسبیحاتو باندې اکتفا نه کوي، یوازې په دې نه راضي کېږي، دا کمپرومایز نه کوي، دا لو تدهنو فیدهنون والا نه دی، دا ټول هر څه بدلول غواړي. دا ډېر ناکاره سړی دی. او ان یظهر فی الارض الفساد، او که دا دین بدل نه کړي نو ډلانجې درته جوړوي. څه درته جوړوي؟ مولوي صاحب یو قصه کوله، فضل منان مولانا غالبا، وی په دې کوستان کې څوک سړی و په کوم ځای کې به وی هغه وی چې زه په سیرت کې ډېر ماهر یم. وی بل سړي ته تپوس وکړو ته پکې دومره ماهر یې، نو دا نبي علیه السلام د مکې معظمې نه مدینې ته هجرت ولې کړی؟ وی هغه وی چې ها هجرت څه ته وایي؟ دا پکې ماهر و. وی هجرت دغه ته وایي که نه چې پیدا په مکه کې و لاړ بیا مدینې ته. وی ښه لکه خپل کلی یې پرېښه و. وی او که نه؟ وی دا ولې؟ نو وی څه لانجه خو به و نو څه لانجه خو به و. خبره دا ده چې چل خو به وي. ځینې خلک به داسې چې هغه به تا نه په وړه خبره رضا شي، هغه له چې منځونو اجازت وکړي که نه. اقبال هم داسې ویلي وی ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. بس جی جماعتونو کی منځونه کوي نو مولوی صاحب خوشحاله دی. وی جی اسلام آزاد دی، اسلام کسی چل دی، منځونو نه ته چا منی کړی؟ نو اسلام خو آزاد نو بیا دا پاکستان ولې جوړېده؟ په هندوستان کې اوس هم په جماعت کې منځونه کېږي، او بیا د انګریزانو نه ولې ازادي حاصلوله؟ په برمنګم کې او په لندن کې لږ جماعتونه دي، ستا په پاکستان کې داسې ښایسته جماعتونه نشته لکه په لندن کې چې دي او په برمنګم کې چې دي. او الله اکبر په هغې کې هم ویلی کېږي. عامو جماعتونو کې په زور اذان نه مني، وایي خلک د خوبه وباسي، وایي دومره چغې مه وهه ته خلک بیا د خوبه وباسي. خو په لندن کې یو جماعت دی، سنټرل مسجد دی یو، په هغې کې په مناره کې الله اکبر هم وایي، په زوره پکې هم الله اکبر. لوی جماعت دی، ستا د دې جماعت نه یو په شل غټ دی، او زبردست منارې پکې دي او مؤذن پکې وي الله اکبر. نو په لندن کې وایي، نو لندن کې اسلام آزاد دی، نو ته خو آزاد دی، منځونه پکې کوي، روجې پکې خلک نیسي، دومره روجې پکې نیسي صاحب غیر مسلم هم پکې روجې نیسي. یو کال ما ته یاد دی په 2002 کې چې روجه کومه راغلې وه، نو هغې کې ما ته یاد دي 10,000 لګ بګ غیر مسلمو پکې روجې نیولې. زمونږ جومات ته هم یو ځل روژه ماتې له راغلي، داسې ډډې والې وې، بیا روژه ماتې کې مو سره کېناست، روژه هم نیولې. هغې وی چې دا پرې مسلمانانو یو آفت راغلی دی چې موږ ورسره همدردي وو. هم ماشومان د سکول چې د سکول ماشومان هم روجې نیسي، نو د هغې چې کوم دوستان او ملګري نو چې روژه شي نو هغه انګریزان ماشومان غریبانان پې داسې زړه وسوځي، وایي دی څه نه شي خوړی، وایي زه مړه زه ستا ملګری یم زه به هم څه نه خورم، نو هغه هم روژه ونیسي. حجونو لم راځي، زکاتونه هم ورکوي، خیراتونه هم ورکوي. نو په ته نور ته دلته کومې داسې کاپیرې دې کونډې کړې چې ته کوې او هغه نه کوي، خو دغه کار ته هم کوې، نو ته نور دلته څه کوې؟ نه بیا خو جوړه پاکستان او هندوستان پکې نشته، خو بیا ټول یو شی دی، او پاکستان او هندوستان څه ته وایي، بیا خو پکې امریکا او برطانیه پکې هم بیا مسلمانان دي، بیا به اوس برګي ده، بیا مزې دي. برطانیه کې جماعتونه دي، تراویح دي پکې، ختمونه دي پکې، تلاوتونه، درسونه او تقریرونه. داسې تقریر داسې دلته څنګه کومه دا کله کله پکې خلک څه کل پل کوي، په دې کې مو خلک خبرې کوي، او هلته کې به چې ما خبرې کولې نو ما ته به هېڅ چا څه نه وي. یو ځل ما دا وویې په تقریر کې ښه کول کړ، ما وی چې دا خلک وایي عیسی علیه السلام په اوړي کې پیدا دی، په ژمي کې 25 دسمبر هغې وی پیدایش دی، کرسمس. ما یې زه دا ټوله عیسایي دنیا چیلنج کوم چې عیسی علیه السلام په اوړي کې نه دی، په ژمي کې نه دی پیدا، دا په اوړي کې پیدا دی عیسی علیه السلام. او د عیسایانو د کتابونو نه مې حواله ورکړه چې عیسی علیه السلام چې پیدا کېده نو په شام کې د شپنکیانو بهر په پټو کې او په میدانونو کې شپې وې. نو مې ته نن په شام کې په ژمي کې په 25 دسمبر شپه په میدان کې وګورې، زه دې پوه شم چې
وش لرګی دنه جوړ شوی که نه څنګه د هغې بار شپه وه ځکه بار شپه وه چې هغه زمانه د یا به جون او یا به جولای وه او تا د عیسی علیه السلام د پیدایش ورځ راوړه چاله 25 دسمبر نو دی ولې 25 دسمبر له راوړې ده کرسمس دا ځکه چې 25 دسمبر باندې خامخا واورې کېږي پرې دسمبر کې واورې کېږي نو دا خو د واورو باندې بیا یو بل ولي غونډارې ته جوړې او یو بل پې ولي او دا لوبې موبې جوړې کړي دا د لوبو له د عیسی علیه السلام هغه پیدایش راوړو چېرته د اوړي نه چاله راوړو جمیله نو ما ورته دا دروغ وایه کړي نو ما ته ثابته کړي بیا ما ته د بل ځای یو دیوبندي مولوي صاحب ما سره بیا ډېره مینه وه اول خو بیا راته ټپکونه واله بیا د ما سره ډېره مینه پیدا شوه ښه سړی و پویه ډېره مینه یې وه د ما سره نو ما ته جواب راولېږم مړه وایي ته لږ زیاتی مه کوه ته دومره نیغ په نیغه مه ځه که نه دا خو برطانیه ده که نه ما یاره خدای دې خیر کړي زه ته مه یارېږه ما زه خو صحیح خبرې کوم په دلایل زه ټوپک خو را سره نشته چې راتلم دلته سامان مامان لټولی او نه پکې تماچه وه او نه پکې ټوپک او خبرې دي راسره خبرونه م یارېږي خبرونه مه یارېږي نو ما دا چنې نور هم دا د جریفال ویل خبر هم تا ته ما وي دا ما په برطانیه کې کړی خو په کل کر دنیا سوونو زرګونو خلکو اورېد نو بیا جوړ بیا خو هلته هم اسلام دی هلته هم اسلام دی که نه دی بیا نجیب پته ولګېده چې اسلام دغې ته نه وایي که نه تا خو اسلام نه دی زده کړی اسلام دې ته وایي یوازې رب مالک ته وایي بادشاه ته وایي د خدای بادشاهي به منې نو هلته د ملکې بادشاهي مني که د الله بادشاهي مني هلته خو د ملکې بادشاهي ده وایي د ملکې سره د وفادارۍ اعلان وکړه شابه وایي دا حل پوچت کړه زه به د ملکې وفادار یم ته به د ملکې وفادار یې که د الله به وفادار یې او د ټولو زبرګانو ورته دسخط یې هلته کړي د ټولو زبرګانو ورته هلته دسخط یې کړي وایي د ملکې وفادار یم نو بهرحال په دې خو نور باس نه کومه خو دا مې درته ووایي چې هغه فرعون چې وایي زه یې وژنمه وایي ځکه دی الله تعالی ته رب وایي معنا دا ده چې الله ته څه وایي بادشاه وایي زما بادشاهي نه مني او زما نظام نه مني نو شیطان هم الله ته رب وایي خو حکم یې مني ففسق عن امر ربه دې ته ګوره دې ترکیب ته که نه اوس په دې به هغه سړی څه پوهېږي چې د رب معنا نه پېژني چې ففسق عن امر ربه دې کې یو زبردسته لطافت دی یو خوند دی پکې چې یو طرف ته ورته دا بېوقوف رب هم وایي او رب خو بادشاه ته وایي او بیا یې امر هم نه مني نو ته څنګه ورته بادشاه وایې چې رب امر یې نه مني دا لطافت شو دا پکې یو زبردسته نکته شو کان من الجن د پیریانو نه و ففسق عن امر ربه نو دوی بېوقوفتوب ته یې ګوره چې یو طرف ته الله ته رب هم وایي او بل طرف ته امر هم نه مني او رب خو بادشاه ته وایي او بادشاه خو وایي دې ته چې هغه به امر او نهي کوي نو دا دومره بېوقوف دی چې دی الله ته رب وایي او امر یې نه مني الله ته رب وایي او امر یې نه مني نو د مکې خلکو هم الله ته رب وایي خو په معنا د خالق او د مالک او جګړه په دې کې نه وه جګړه د ابلیس سره په دې کې نه ده اصل دشمنه د مقابله د چا سره ده د ابلیس سره نو ابلیس الله تعالی خالق نه مني هغه خلقتني من نار وخلقته من طين نو پته ولګېده چې د اسلام او د پیغمبر او د پیغمبري قوتونو د شیطانی قوتونو سره مقابله په خالقیت کې نه ده هغه شیطان هم مني چې خلقتني من نار وخلقته من طين حج په دې کې هم نه ده چې د اسمانونو په دې کې بادشاهي د چا چلیږي بارانونه څوک راوروي ولې په دې کې د ابولهب سره اختلاف د ابوجهل سره اختلاف نه جي دې کې خو د فرعون سره هم اختلاف نه و فرعون سره هم اختلاف نه د نمرود سره هم په دې کې اختلاف نه و چې د اسمان نه د انور څوک راخېږي هغه ویلو چې د زه راخېږم فبهت الذي كفر نو دومره په دې نه پوهېږي او شیخ القرآن او شیخ الحدیث او امام الفلان او امام الفلان او دومره لوی علامه او دومره لوی مولوي صاحب او دومره د مریدان دي که مریدان دي پته نه لګي او دومره د شاګردان دي چې دنیا ته ډکه ده او دومره کتابونه لیکلي دي او په دې نه پوهېږي چې د رب څه معنا ده
نو قرآن دې کتلی دی قرآن باندې نه پوهېږي دا زه قرآن ویم که بل څه ویم دا دلایل د څه ویم دا د مولانا مودودي د کتاب نه ویم یو حواله مې دله درکړه پکې چېرته د مولانا مودودي د کتاب نه جي رب بادشاه ته وایي ښه رب چا ته وایي ملک ته وایي بادشاه امر کوي ففسق عن امر ربه اختلاف د شیطان سره او د شیطانی قوتونو سره په دې کې دی نو دا بنیادی خبره لراله چې بادشاهی ده حاکم مطلق حاکمیت اولنې نقطه د اختلاف د اسلام او د غیر اسلامی نظام په منځ کې د اسلام او د کفر په منځ کې د اسلام او د شرک په منځ کې د اسلام او د مغربي جمهوریت د اسلام او د پاپایت د اسلام او د ډیموکراسي او د اسلام او د امپریالیزم او د کیپیټالیزم او د تمام دنیا د ازمونو د سوشلیزم او د کمیونزم او د قوم پرستۍ د دې تمام نظامونو سره نقطه آغاز او نقطه اختلاف هغه څه شی دی دقه ربوبیت په معنا د څه د حاکمیت بس دا نقطه ده په اسلام کې حاکمیت اعلی د الله تعالی ده او په سوشلیزم کې به چېرته د سوشلیسټو پارټو وي او په مغربي جمهوریت کې به د عوام وي او په امپریالیزم کې او په شاهي نظام کې به د بادشاهي او د سرمایه وي د کیپیټالیزم کې به د سرمایه بادشاهي وي د مادي خدایي وي او په عیسایت کې به د پاپای روم بادشاهي او په اسلام کې بادشاهي د چا ده د الله رب العالمین دا یغه نقطه ده د اختلاف اسلام د غیر اسلامی نظامونو نه اسلام د غیر اسلامی دینونو نه پس جدا ده په دې یو خبره جدا ده او دا د نه پیژنده دا ده نو ته په ځان پوي که چې رب العالمین الله رب دی الله خالق دی پالونکی دی الله مالک دی او الله بادشاہ دی نو په دې کائناتو کې بادشاہي د چا چلیږي نو په دې ځمکه هم بادشاہي د چا پکار ده د الله پاک بادشاہي پکار ده دا ځمکه د دې کائناتو حصه ده دا ورلد آرډر چې دی وایي که نه نو دوی دې لپاره یو نقطه وایي دا مونږ ته لغاري صاحب ویلی لغاري وایي مونږ ته په هغه زمانه کې تا ته چې ما قصه کړې لغاري صاحب وایي چې صاحب اصل کې په دنیا کې طریقه دا ده چې دنیا اوس دې طرف ته روانه ده چې په دنیا کې دوه نظامونه نه دي پکار څه نه دي پکار دوه نظامونه نه دي پکار و یو نظام پکار دی نو ما دا یو نظام څنګه کېدی شي دا د اسلام نه بغیر دا یو نظام د اسلام نه بغیر بل کېدی شي ممکن دی نه جی ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال په دې کائناتو کې چا بادشاہي ده په دې کائناتو کې چا بادشاہي ته ورلد آرډر په چا نافذ کې په دې انسانانو ناول خو زما لطیفه راته یاد ده چې مخکې په خپله خېټه نافذ کړه په ځان هم نشي نافذ کولی خو زه خیر ته زه پر انسانانو نافذ کوم یو نظام ولا ګورم نو دا یو نظام به څنګه یو نظامي پر کائناتو کې به بل نظامي او دلته په اسلام بل نظامي ستا د خوښې مطابق به بیا خلک پیدا کېږي او مري به چې ته به خپل نظام راولې بیا به د امریکې نه تپوس کېږي چې څوک مړ کو څوک ژوندی کو دا مرګ او ژوند به بیا د چا په لاس کې دا به د الله په لاس کې که دا به ستا په لاس کې دا خو دې د الله په لاس کې دی وتعز من تشاء وتذل من تشاء عزت او ذلت به بیا چې ورلد آرډر د امریکې راشي او د امریکې یو نظام عموما نه عزت او ذلت به د امریکې په لاس کې دا کېدی شي خوشحالي او خفګان کېدی شي دا به د امریکې په لاس کې د یهودیانو په لاس کې وي دا کېدی شي چې یو امریکایان څوک غواړي دا خوشحالي یا به خوشحالي چې هغه څوک خفه کول والی به خفه نه جي چاله عزت او چاله ذلت چاله قدر او بې قدري چاله زامن او چاله لونه چاله ژوند ډېر او چاله لږ چاله خوشحالي او چاله خفګان نو دا به د چا په لاس کې بیا به د الله په لاس کې که د امریکې په لاس کې وي د امریکا په لاس کې اخیستی شي نشي اخیستی نو دا خو لا یوه خبره ده او بیا په دې کائناتو باندې ستا د انور د جمهوریت مطابق خیږي او کوزیږي نه جي دا د پارلیمنت په خوښه خیږي او کوزیږي دا موسمونه د پارلیمنت په اختیار راځي دا د یو فوجي کونسل په اختیار راځي نه جي سوال نه پیدا کېږي چې په دنیا کې د ورلد آرډر د ټولې دنیا یو نظام د اسلام نه بغیر بل راشي دا ممکنه نه ده دا خو تاسې بې وقفتوب خبرې کوي
دا خو د بیوقوفتوب خبرې. څنګه ممکنه ده چې په دې انسان باندې د الله نه بغیر بل جا نظام دی راشي او دې بیا یو نظامي نه جي د الله نظام چې دا به بیا یوي، بیا به نورم د الله تابع او سپوږمۍ د الله تابع او انسان به په اختیاري او په غیر اختیاري تمامو معاملاتو کې د چا تابع؟ د الله به تابع. نو دا ورډ آرډر خو دماغ مني، خو ستا ورډ آرډر دماغ نه مني. ته خو هسې ګډې وډې ویې لګیا یې، نه ممکنه نه ده. ته په دنیا آرډر نافظ کړې او دلته به د خوله وازه وازه کېږي، د مرګ ملایک به راغلی وایي چې دی خوښه. نو څنګه به ورډ آرډر؟ چینیانو به وایي د طاقت سرچشمه عوام دي. نو هغه لوی سړی چې ډېر لوی سړی و په چین کې، نو چې بیا مړ کېده نو 80 او 1 کروڑ عوامو ته کتل او هغه د خوله وازه وازه کوله او ساتې لاړه. نو عوامو څه کولی شو چې ته وایې طاقت سرچشمه عوام دي، نو بیا دې تا بچ کړي که نه. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. بیا راوګرځوه که نه چې ته وایې چې نشته. نو دا ورډ آرډر د اسلام نه بغیر نشته ښه، ځکه چې رب العالمین د کائناتو بادشاه الله دی. نو دا د رب مطلب ښه. او څه خبرې پکې لا پاتې شوې، حوالې به تعالی زه درکم، لسان العرب کې حوالې شته. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.